الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت مكانها قال الله تبارك وتعالى في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا आवाज درځي زما عزتمنو د الله رب العزت او ډیر زیات احسان او فضل لې چې په رمضان المبارک په میاشت کې د قران کریم او د درس او د هغې د اورېدلو موږ او تاسو ته توفیق راکړو د رمضان المبارک او د قران کریم او د خپل منځ کې یو تعلق او یو ربط دی الله رب العزت د قران کریم په میاشت د رمضان کې په شپه د ليلة القدر کې د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته په یو په دریش کال کې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او یوازې قران کریم نور چې څونه کتابونه او تورات زبور انجیل او صحائف دا ټول په رمضان المبارک کې نازل شوي او قران کریم دا هم په رمضان المبارک کې نازل شوی دی قران کریم دا یو داسې کتاب دی چې کم یو شی سره د دې نسبت راغی هغه سیز بر دې په وجه باندې قیمتي وي کال 12 میاشتې دی هر یو میاشت په خپل ځبانه فضیلت دی خو رمضان المبارک او فضیلت او چې داغي کې د هر یو عمل ثواب یو پاویا باندې ملاویږي او پرس دا سویل کې چې بغیر رمضان کې او یا پرستا کړی وي او نفل دار پرزو برابر وي دا د سوجنه د دی وجنه چې دی میاشت سره د قران کریم واسطه رااله په دې میاشت کې قران کریم را نازل شو نو د ټولو میاشتو باندې د دې میاشتې فضیلت دا ډیر زیات دی بیا شپې ډېرې دي ټولې میاشت کې 10 شپې یا یو کم 10 شپې دي خو هغه مخصوصه شپه چې کم باندې قران کریم الله رب العزت نازل کړی دی نو الله تعالی فرمایي چې ليلة القدر خير من 1000 شهر دی میاشت کې دغه شپه چې د زرو میاشتو نه زیاته افضل ده هغه داسي نبی رسول الله والسلام یو پیر صحابه کرامو ته د بنی اسرائیل د یو کس تذکره وکړه چې هغه زر میاشت د الله تعالی عبادت کړي او په زر میاشتو کې هغه د سترګې زر د رب برابر د الله تعالی نه فرمانی نه وکړي نو صحابه کرام ډیر زیات په تعجب کې پرې وتلو چې موږ خودم عمرونه نشته چې زمونږه زر کال د الله تعالی عبادت کو ذکر چا سل کال زندگی مینو سل کال کې دا پنځل شپاله شل کال پورې دا خو اول کې د ماشومتوب وخت بیا وروسته چې سړی بوډا شي نو دغه زندگی نو زر کال عبادت دا ډیر زیات ګران دی نو الله تعالی دی امت ته دا خصوصي انعام او په دې باندې فضل وکړو
چې بني اسرائیلو کې یو کس 1000 میاشتې د الله تعالی عبادت کړی وو، خو ستا په امت کې چې یو شپه په لیلة القدر کې کم یو انسان عبادت وکړو، د دغه یوې شپې عبادت چې دی دا د الله تعالی په نسبت باندې د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات افضل دی. بهرحال خبرې مقصد دا چې د قرآن کریم واسطه کم یو سیز سره راشي هغه سیز قیمتي شي. اوس کپړې دي، عامې کپړې دي، د هر څه لپاره د خلک استعمالوي، خو که دغه کپړې نه د قرآن کریم غلاف جوړ کړلی شو نو اوس دا خلک داسې نه غورځوي، د دې خلک حفاظت کوي او دغه شان ښه په ادب سره دا خلک اوچتوي او ښه په ادب سره دا خلک دی بې ځای نه غورځوي. د کوم ځای چې قرآن کریم سره واسطه راله د ځمکې بس سر باندې څونه ښارونه دي، خو مکې مکرمې ته چې کوم عزت او شرف حاصل دی دا د قرآن کریم په وجه باندې حاصل دی. نو قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی، دا خو هسې هم عظمت والا کتاب دی، او چې کوم یو شي سره د دې واسطه راشي نو الله رب العزت د دغه قرآن کریم په وجه باندې هغه سیز ته هم عظمت ورکړي. نو چې کوم یو انسان قرآن کریم وویلو او بیا د دې څه انعام دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا په خپل ماشوم باندې په ناظره باندې قرآن کریم وویلو، الله رب العزت پر دغه ماشوم مور او پلار ته د قیامت په ورځ باندې داسې تاج ور په سر کړي چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي. اوس که د هر چا په کور کې نور وي نو دا به څومره د خوشحالۍ خبره وي. دا د مور او د پلار دپاره دا انعام دی، نو د دې ماشوم دپاره به څومره انعام وي. بل ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم یو انسان د قرآن کریم یو حرف ولوستلو، په یو حرف باندې د انسان ته یوه نیکي میلاویږي، یو نیکي دا د 10 نیکو برابره وي. اوس الف لام میم دا 3 حرفونه دي، نو په دې کې 30 نیکۍ چې د انسان دپاره میلاویږي. بیا په عام رمضان المبارک کې د قرآن کریم د تلاوت د دې یو شان ثواب دی، په رمضان المبارک کې د دې ثواب یو پاویا باندې دی. نو په دې وجه باندې تاسو ډېر زیات خوش قسمته یې چې تاسو پر درس کې شرکت وکړو، قرآن کریم هم واورېدلو. قرآن کریم داسې کتاب دی چې دې اورېدل هم ثواب دی، ویل هم ثواب دی، دې ته کتل هم ثواب دی. هغه داسې یو صحابي دی د نبی علیه الصلاة والسلام ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه د قرآن کریم قاری و، د اواز ډیر زیات ښایسته و. نبی علیه الصلاة والسلام به دې ته وویل، یو پیری ورته وفرمایل چې ما ته تلاوت وکړه قرآن کریمو. دی ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم خو په تاسو نازل شوی دی، زه څنګه تاسو ته تلاوت وکړم؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې نه، ما ته قرآن کریم ووایه. او یو روایت کې دا دی چې الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې الله تعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې سورة البینه ولوله. نو چې الله رب العزت د یو کس د تلاوت فرمایش وکړي د هغه اواز به څنګه ښایسته وي. نو معلومه دا شوه چې قرآن کریمو ویلو کې هم ثواب دی، خو په اورېدلو کې د ویلو نه زیات ثواب دی. او دغه شان هسې کتل چې دي ته دا هم د ثواب نه خالي نه دي، په دې باندې انسان ته ثواب میلاویږي. دا زمونږ دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د دنیا نه تللو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زه ځم او 2 څیزونه درته پرېږدمه، که چېرې زما نه پسو د دې 2 څیزونو تاسو اهتمام وکړو تاسو به چرې هم ګمراه نه شئ. یو درته خپل کتاب پرېږدمه، که تاسو زما نه پس زما د کتاب ولوستلو په دې باندې عمل وکړو، الله رب العزت په تاسو چرې هم ګمراه نه کړي، تاسو به چرې هم خراب نه شئ. او دویم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې خپل سنت درته پرېږدمه، که زما نه پس زما د سنتو تاسو اهتمام وکړو نو الله رب العزت په تاسو چرې هم خراب نه کړي، همیشه دپاره په تاسو یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه کس دپاره دعا کړې ده، نزور الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم اداها فرب مبلغ اوعاله من سامع. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تعالی دې هغه انسان تر او تازه لري چې چا زما خبره هغه شان واورېدله څنګه چې ما کړې وه، او بیا څنګه چې اورېدلې په هغه طریقه باندې د بل ته ورسوله. نو دا په موږ او تاسو باندې د قرآن کریم او د نبی علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو یو خپل حق دی. د قرآن کریم په مسلمان باندې 3 حقونه دي. لومړنی حقدار چې د دې الفاظ چې دي دا به یادې، د قرآن کریم الفاظ د کول دا د قرآن کریم لومړنی حق دی. بیا چې د الفاظ زده کړل دې باندې به اکتفا نه کې، د دې معنی باندې به ځان پوهې چې د قرآن کریم د دې د الفاظو د دې د ټکو څه معنی ده. دیو داسې مثال دی لکه څوک چاته یو خط راولیږي او هغه خط د انسان ونه لولي، نو دې څه مطلب شو؟ هسې بیا پروت وي، نو د دې خط خو څه فایده ونه شو. دا
د الله رب العزت د طرفه د انسان لپاره یو خط دی، د انسان د زندګۍ یو طریقه په دې کې ذکر کړل شوې ده. لکه یو څیز خرڅېږي که نه، موبایل خرڅېږي، نو موبایل سره دننه پر ډبي کې یو کارډ وي، یو کتاب وي، په هغه کتاب کې د ټول استعمال لیکلی وي چې په دې طریقې سره به دا استعمالوي موبایل. نو هر یو څیز په دې طریقې سره به دا څیز استعمالوي او دغه شان دا به اوبو کې نه وي، دغه شان کوم څیزونو د وجې نه چې دې ته نقصان رسي هغه هم پکې ذکر کړي. دغه شان قرآن کریم کې الله رب العزت د انسان ټول زندگی ذکر کړی ده چې انسان ما څه دپاره پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای الا لیعرفون. انسان ما د څه دپاره پیدا کړی؟ د خپل معرفت دپاره مې پیدا کړی. دې دپاره مې نه ده پیدا کړی چې دی به ګرځي بس ورځې شپې به سبا کوي. نه، دنیا دا زندگی چې دا ختمېدونکې زندگی ده، یو بله زندگی را روانه ده چې هغې ته د آخرت زندگی وي او هغې ته د قبر زندگی وي. دا ډېر زیات سخت احوال د انسان باندې را روان دي. بل ځکه الله تعالی فرمایي فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو دا ګمان کوئ چې موږ الله تعالی عبث پیدا کړي یو. نه، تاسو عبث نه پیدا شوي، تاسو د شاته یو غټ کار دی. نو انسان الله رب العزت را لېږلی دی یو مقصد دپاره. بهرحال خبرې مقصد دا دی، قرآن کریم په انسان باندې لومبنی حق دا دی چې دا به انسان به د قرآن کریم الفاظ یادوي، او دویم نمبر حق دا دی چې دې معنی دا به یادوي، او دریم نمبر حق د دې دا دی چې دا قرآن کریم چې تا یاد کو دا به بل ته رسي. اوس که نن سبا چا قرآن کریم نه ویلی او دغه انسان په قیامت کې الله رب العزت په دربار کې عرض وکړي چې ما له قرآن کریم نه راځي، او الله رب العزت ورته وفرمایي چې باوجود د دې نه چې ستا په کور کې ستا په محله کې اوس نن سبا خو زه داسې قسم حالات راوتلي، دومره څیز اسان شوی دی چې دې دپاره قرآن کریم و قلم والا قرآن کریم میلاویږي په کم ټکي باندې چې تو قلم دی هغه به تا ته ویو. نن سبا خو اړو څه عذر نشته که مخکیني خلک هم نو خیر د مخکې خلکو قاریان کم وو، دغه شان علما کم وو. اوس په هر ځای کې په هر کور کې چې کوم دی قرآن کریم ویلو والا وي، نو دا عذر چې دا به قابل قبول نه وي. نو که چا داسې وکړل د هغې سزا بیا څه ده؟ الله تعالی فرمایي 15 سپاره کې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. چې کم یو انسان زما د یاد نه غافل شلو، د قرآن کریم نه ځان غافل کړلو، نه د دې الفاظ یاد کړلو، نه د دې معنی یاد کړلو، نه په دې باندې ځان پوه کو، دا انسان چې کله قیامت کې د قبر نه پاسي دی بړوند وي. نو دی به ووایي چې یا الله په دنیا کې خو زما نظر لګېدلو، زه ولې ړوند یم په آخرت کې چې زه د قبر نه پاسېدم؟ الله تعالی ورته وفرمایي چې وکذلک آتتک آیاتک فنسیتها وکذلک اليوم تنسى. په دنیا کې چې څنګه تا زما د آیاتونو نه، زما د یاد نه، زما د کتاب نه اعراض کړی و او په هغې باندې دې ځان نه و پوه کړی، څنګه چې په دنیا کې تا ځان د هغې نه ړوند کړی وي، نن په آخرت کې هم ته ړوند پاسه. دا یو معمولي غونته کې یو سخت عذاب به د انسان وي چې چا د الله تعالی د ذکر نه ځان غافله کړلو، دی به په قیامت کې چې د قبر نه پاسي دی بړوند وي. نو بهرحال قرآن کریم چې دی دا تاسو ته ما وویل په دې په ویلو کې او په اورېدلو کې په کتلو کې ثواب دی. او بل چې کله قرآن کریم ختم وي د هغې دپاره فرشتې راځي. امام بخاري رحمه الله بخاري شریف کې باب لکوي باب فضائل القرآن وعليه نزول الملائکه. چې کله د قرآن کریم ختم وي نو په هغه ختم کې د اسمان نه فرشتې راځي، او دا د قرآن کریم د اورېدلو دپاره هم فرشتې راځي. لکه بخاري شریف کې د یو صحابي واقعه ده، صحابي اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. دی وایي زه په نوافلو کې ولاړ په تهجد کې ما د شپې قرآن کریم لوستلو. نو قرآن کریم چې یو سړی ځان له لولي په مونځ کې د شپې په مونځ کې، نو ښه خبره داره چې تلاوت په تیزه باندې کوي. دی وایي ما په تیزه باندې تلاوت کولو، زما اس په تړلی شوی و، تلاوت چې ما تیز کو نو اس به مستي شروع کړه، هغه ټوپونه به وال شروع کړلو، و چې بیا ما تلاوت په مزه کو، اس په بیا خاموش شو. نو زما ماشوم زوی وي خوا کې پروت ما ویل نه چېرته د اس مستی کې راشي د ماشوم ته نقصان ونه رسوي. نو په دې وجه باندې ما تلاوت په مزه کو، او چې کله مې سلام واړولو نو چې بره مې وکتل زما د سر د پاسه نه تر د اسمانه پورې داسې یو قسم نه رڼاګانې ما ته ښکارېدلې. و چې کله سار شم پیغمبر علیه صلات وسلام په خدمت کې مې عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بېګا مې په تهجد کې قرآن کریم لوستلو، چې کله به مې اواز تیز کو زما اس ما سره ولاړو، هغې به مستی شروع کړه او هغې به غلطې والي، او چې کله به مې تلاوت په مزه کو اس به خاموش شو.
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل چې او بیا مې ورته ویل چې یا رسول الله سلام چې کله مې بیا تلاوت په مزه کو او سلام مې واړو زما د سر د پاسه داسې رڼاګانې وي اسمانه پورې رسېدلې وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل چې دا فرښتې وي ستا د قرآن کریم اورېدلو دپاره راغلي وي او که تا دغه شان تلاوت جاري ساتلې دا به د ساره پورې وي دا به صحابه کرام هم لیدلی وي نو قرآن کریم او د اورېدلو دپاره او د قرآن کریم د ختم په دغه باندې او یا زره فرښتې چې دا د اسمان نه راځي او په دې کې هر قسمه دعاګانې چې دا قبلیږي بهرحال قرآن کریم په عظمت باندې خو دومره دغه دي که زه مازدیګره پورې تاسو ته لګیا یم هم د قرآن کریم عظمت چې دا نه ختمیږي په دې وجه باندې امام غزالي رحمه الله د ده نه یو کس تپوس وکړو چې قرآن کریم څه دي ده ورته ویل چې قرآن کریم ګران هم دی او آسان هم دی غټ هم دی وړوکی هم دی نو سوال کوونکي ورته وویل چې ته وایې چې ګران هم دی او آسان هم دی چې کوم یو څیز ګران وي دا آسان نشي کېدی او چې کوم یو څیز غټ وي دا وړوکی نشي کېدی نو هغه ورته ویل چې آسان خو دومره دی چې د 15 کالو ماشومو دا قرآن کریم په یوازې باندې یادولی شي دا ټول قرآن کریم دغه په سینه کې محفوظ وي او ګران دومره دی چې د ټولو کائنات انتظامات الله رب العزت پر قرآن کریم کې ایښي دي او آسان دومره دی چې یو ماشوم د 3-4 کالو ماشوم په لاس کې راغسته شي دا اوچتولی شي او ګران دومره دی چې الله رب العزت د ټول کائناتو د دنیا را پیدا کېدلو نواله تر د قیامت د راتللو پورې د ټولو احوالو تذکره پر قرآن کریم کې الله رب العزت ایښې ده صحابه کرام راغلل هغوی د الله رب العزت د دې کتاب نه چې کوم مقصد هغه حاصل کړو هغوی لاړل تابعین رالل تبع تابعین راللو 1400 کاله زندگی تېره شوله هغه د الله رب العزت کتاب او کلام دی قسمه قسم خلک راځي د دینه علمی مسائل د دینه راوباسي هغه خلک ختم شو خو د الله رب العزت علم دا معمولی ذره برابر هم په هغې کې کمی نه ده راغلی نو دا زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده چې زمونږ او ستاسو کتاب دا په خپله باندې موجود دی ما ته پرون یو کس ویل چې په یو کالج کې یو کسو هغه د پروفیسر نه را تپوس وکړو چې زه په دې باندې زمونږ سره څه دلیل دی چې که چېرې قیامت کې زمونږ دین دا غلط وي نو بیا به زمونږ څه سزا وي نو ما ورته ویل سوال غلط دی ځکه چې زمونږ دین ځکه غلط نشي کېدلی چې زمونږ قرآن کریم شکر الحمدلله الفاظ او معنی دواړه د دې محفوظ دي دا زمونږ او ستاسو لپاره ټول نه زیاته د سعادت خبره ده چې زمونږ کتابو څنګه چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوی و ټکې په ټکې باندې حرفن به حرفن هغه محفوظ دی او د دې د حفاظت ذمه داری د الله رب العزت اخیستی تورات زبور انجیلو دا کتابونه که اوس ملاوم شي دا دې کې یهودیانو تحریفات کړي دي خو د قرآن کریم حفاظت ذمه داری چې د الله رب العزت اخیستې ده او هغه داسې چې دې دپاره غیر ډېر زیات کوششونه وکړل چې موږ په څه طریقه باندې د قرآن کریم ختم کړو خو زمونږ او ستاسو په ملک کې الحمدلله هر کال 70,000 نواله تر د 1 لاکو بلکې د 1 لاک نه زیات هم الحمدلله حافظان دا د قرآن کریم تیاریږي نو غیر مسلمو خو کافي حرفي وکړلې چې دا قرآن کریم به موږ ختمو خو چې بل طرف ته مسلمانانو دا یاد کو په سینه کې محفوظ کو نو نن الحمدلله هغه قرآن کریم د الله رب العزت د ذمه داری چې کوم اغستې و ټکې په ټکې باندې حرفن په حرفن باندې هغه قرآن کریم چې دا محفوظ دی او دا موجود دی دا د مسلمانانو لپاره د ټولو نه زیاته د خوش قسمتۍ خبره چې دا ده نو بهرحال د قرآن کریم په موږ او تاسو باندې یو حق دی او موږ او تاسو د کابرینو زندگی راوالو امام ابو حنیفه رحمه الله د په رمضان المبارک کې شپېتو یا یو شپېتو یا 3 شپېته ختمونه کولو په رمضان المبارک کې به د 3 شپېته ختمونه کول یو ختم به د ورځې کولو او بیا به ماسخوتنو چې کله به تراویح وکړي 2 رکعاته نفل به وکړلو په 2 رکعاتو کې په لومړني رکعت کې 15 سپاري ویلي او په دویم رکعت کې به 15 سپاري ویلي او چې کله به حرم شریف ته لاړو مکې مکرمې ته نو د خانه کعبې علاب به راونیولو او دا به فرمایلو چې یا الله زما دا عبادت دا ډېر زیات کم دی یا الله نور خو را سره څه نشته خو ما د خپله ګیره چې دا په اسلام کې سپینه کړله او تا فرمایي چې کوم یو انسان خپله ګیره او خپل ویښته په اسلام کې سپین کړلو دا به د انسان لپاره د خیر او د سعادت او د برکت سبب ګرځي نو بهرحال دومره غټ امام و دومره غټ عالم و هغه هم په رمضان المبارک کې 3 شپېته ختمونه کوي او موږ سوچ وکړو چې موږ په رمضان المبارک کې د قرآن کریم راغستی دی که نه دی یو ختم کول چې په ټول کال کې دا د قرآن کریم خپل حق دی چې کوم یو انسان د قرآن کریم یو ختم ونه کو دا
داسې شو چې په دې باندې د قرآن کریم یو حق و، د قرآن کریم هغه حق د ادا نه کو. نو په رمضان المبارک کې چې څونه زیات تاسو نه کیږي د قرآن کریمو تلاوت د دې ډېر زیات اهتمام کوئ. که روزانه ختم نه کیږي نو کم از کم 2 ورځ باندې 3 ورځ باندې دا ختم چې دا په کار دی. نو دا کمې ورځې چې تېرې شوي دي 20 ورځې غالبا تېرې شولې، دا 10 ورځې چې کمې پاتې دي په دې کې پوره نیت وکړئ چې انشاءالله تعالی دې کې موږ 3-4 ختمونه کوو. او کمې څوک چې اعتکاف ته کینی د هغوی لپاره خو نور هم دا سعادت خبره ده. نو رمضان المبارک کې هر یو عمل چې دی دا یو په 70 باندې زیاتیږي. لکه په غیر رمضان کې تا یو فرض وکړلو او په رمضان المبارک کې تا یو فرض وکړو، دا داسې شو چې په غیر رمضان کې تا 80 فرض کړي وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د ایمان په حالت کې د رمضان المبارک روجه ونیوله د ثواب په نیت سره الله رب العزت به د دې انسان مخکینی ګناهونه ټول معاف کړي. او من قام رمضان ایمانا او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې رمضان المبارک په میاشت کې تراویح وکړلې قیام وکړو الله رب العزت پر دې انسان ټول ګناهونه معاف کړي. نو د منځو او د نوافلو ډیر زیات اهتمام کول پکار دي او خاص کر د قرآن کریمو د ذکر او د قرآن کریم د تلاوت هم اهتمام پکار دی. او دغه شان موږ روټین جوړ کړو کنه چې بالفرض 15 منځونه دي چې هر یو منځ سره چې کم از کم موږ یو سپاره وایو نو په ورځ کې 15 سپارې شوي. لکه سهار منځ له مخکې پېشمنۍ وشو یو سپاره منځ پورې، بیا د ماسپښین منځ له مخکې نیمه ګنټه کې سپاره ویل کېږي، مازدیګر او ماښام ماسخوتن چې دا روټین موږ جوړ کړو چې په ورځ کې 15 سپارې ویل کېږي. نو په 6 ورځو کې دا ختم راغی. لکه 15 سپارې خو عام دغه دا خو عام کسان هم وایو، او بهرحال روټین ځان له جوړ کړي چې په 10 ورځو کې کم از کم 2-3 ختمونه د قرآن کریم وکړل شي. او که څوک بیخي بیا نشي کولی نو کم از کم 3 عشرې دي چې په هر عشره کې یو ختم دا پکار دی دا وشي. نو بهرحال د قرآن کریمو انوارات او د قرآن کریم فضیلت دا ډېر زیات دی. او هغه داسې دی نه تاسو اندازه ولګوئ چې په غیر رمضان کې یو په رمضان المبارک کې که یو ادنا کور هم وي که نه لکه عام نو هغوی هم د 3 قسمه ترکاري او دغه شان هر یو څیزو د الله رب العزت نعمتونه دا موجود دي. په غیر رمضان کې که یو کور ډیر کورونه کم داسي چې هغوی په ورځ کې 2 ساله نه پخیو، په رمضان المبارک کې الله رب العزت د مؤمن رزق دا زیاتوي. ماښام سړی سوچ وکړي چې څومره نعمتونه پراته وي او د دې نه سوچ ولګوئ چې په رمضان المبارک کې ماښامو په روژه کې انسان څومره ګډوډ خوراک کوي او هیڅ قسمه نقصان دی ته نه وي. خو په غیر رمضان کې ته دا ګډوډ خوراک چې انسان وکړي نو مخې سره انسان باندې یا الټي لګي یا دغه شان انسان خرابوي ډیر زیاتو. خو دا د رمضان المبارک او د دې روژو یو خپل فضیلت دی او د دې خپل یو برکات دي. بهرحال دا بل رمضان المبارکو د روژو او دغه شان پېشمني د دې ډیر زیات اهتمام کول پکار دي چې په دې کې موږ تاسو ذکر ډیر زیات کوو. ذکر چې په عام رمضان کې هم پکار دی، په رمضان المبارک کې درود شریف ذکر او دغه شان استغفار دا ډیر زیات وایو. او رمضان چې دی رمضانو رمز دا په بهرحال مسائل ډیر زیات دي خو راټیم مختصرو. نو رمضان المبارک چې دی رمضان رمز دا سوځولو ته وي په عربی لغت کې. نو چې کله انسان روجې ونیسي نو د روجې د نیولو په وجه باندې الله رب العزت د انسان مخکینی ګناهونه دا ټول معاف کوي. بیا په رمضان المبارک کې 2 نمبر دا کمو صدقه فطر چې موږ چې ورته دغه وایو سرسایه وایو دا په هر یو کس باندې وي چې که چېرې کم یو کور کې څونه ماشومان وي دا په ټولو باندې وي. د دې لپاره نصاب چې دا مقرر نه دی، لکه زکات دپاره نصاب مقرر دی، د دې لپاره نه دی نصاب مقرر. بل په دې کې دا خبره یاد ساتئ د کمو ماشومانو والدین پلار چې بار ملکي وي لکه سعودي کې یا بل ملکي نو هغه پلار باندې د نابالغه ماشومانو سرسایه چې دا به پلار ورکوي. پلار چې کم ملکي وي د هغې اعتبار به کېږي. لکه پلار به سعودي کې دی نو دلته چې څونه نابالغه ماشومان دي د دې نابالغه ماشومانو سرسایه چې دا به سعودي په نرخ سره ورکوي. د دې ځایونو دا ګوره دا ګناه ده او دا ډېر ضروري مسله ده. موږ خلک چې چاته ومومي نو هغوی بیا ځان نه دغه کوي. نو سرسایه د غنمو قیمت چې دا 300 ده او دغه شان د جوارو قیمت چې دا 800 ده او دغه شان نورو موږ کې دا دغه دی چې که څوک غریب وي که چا وس کي وي که چا وس نه کي دغه 300 ورکوي. هر یو انسان د دې کې سوچ وکړي چې څونه الله رب العزت دې ته وس او طاقت ورکړی دی نو چې څونه زیاته وي دا خو
ګوره الله رب العزت یو کال پورې موږ دا د روژې ته راورسولو بلې روژې ته څه پته لګي الله رب العزت موږ ژوندي پاتې کوي او که نه نو دا د روژو یو قسم دغه ده او بل په پوره روژه چې کله شروع شي نو د صدقه فطر چې دی سرسایه دا ورکولی شي بهترین وخت دا چې کم از کم دا د روژې نه 10 ورځې 15 ورځې مخکې ورکړي خو که د اخترو مونځ په سار باندې چې کله د اختر ورځ وي سارو چې کله نور راوخیږي چې که د هغه ټیم نه مخکې چا ور نه کړله او بیا وروسته چا ورکړل که وروسته بیا بالفرض د زرو په ځای باندې 1 لاک هم ورکړي نو دا 1 لاک سره چې د سرسایه بیا د ده نه ساقط شو دا انسان ګناهګار شو که هر څونه زیاتې پیسې بیا دا ورکړي دا سرسایه د ده په ذمه باندې پاتې شوله او دا د انسان په روجو کې کمی راشي چې کله اخرنۍ ورځ شي د انسان دا روجي چې دا ټولې داسې ځوړندې وي د الله رب العزت په دربار کې داسې دغه وي دا چې کله انسان صدقه فطر ورکړي د الله رب العزت په دربار کې دا بیا ورسي او انسان ته پوره ثواب چې دی میلاویږي او نور اعتکاف چې د اعتکاف هم ډېر زیات ثواب دی په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اعتکف ایمانا او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې کوم یو انسان د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت سره اعتکاف وکړو الله رب العزت پر دې انسان مخکینی ګناهونه ټول معاف کړي الله رب العزت دې پر یو څو خبرو باندې اول ماله او بیا تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او ان شاء الله تعالی رمضان المبارک چې کله شروع کیږي نو په هر رمضان کې به د کورس اهتمام منګه کوو نو دې لپاره بیا تاسو دانو چې تبوسونه کوي بس په خپل باندې روزه کې دا راځي او بیا تاسو شکریا دا کوم ټول ته مبارکي ویم الله رب العزت زمونږ او تاسو دا ختم دا په خپل دربار کې قبول او منظور کی او په دې کې چې کوم کوتاهی راغلي زمونږ نه که په ناظره کې وي یا په ترجمه کې وي په الفاظو کې الله رب العزت یا تقصیرات منګو تاسو ته معاف کی درود شریف وایي بیا دعا کوو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احفظنا من جميع المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان خدای پاک دا کم ختم چې وشو او په دې کې د څونو زنانه وزیري وکړه الله رب العزت زموږ او ستاسو دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي په دې کې چې څونه کوتاهي زموږ نه راغلې ده الله رب العزت دغه کوتاهي زموږ او ستاسو معاف کړي رمضان المبارک د دعا شری ختم شي خدای پاک تر ټول امت مسلمه مغفرت نصیب کړي زموږ چې څونه ورثه وفات شوي دي د هغوی دپاره دعا وکړئ الله رب العزت د ټولو مغفرت نصیب کړي او څونه کسان چې وفات شوي مخکې وروستو د ټولې امت مسلمه د آدم علیه السلام نه واله وسه پورې الله رب العزت د ټولو مغفرت نصیب کړي که د چا مغفرت شوی الله رب العزت دې د هغوی درجات اوچت کړي دا کم ختم چې وشو د دې ثواب دی الله رب العزت زموږ څونه ورثه چې وفات شوي ټولو ته ورورسوي او ټولې امت مسلمه چې څونه مردګان دي الله رب العزت د ټولو ثواب هغوی ته ورورسوي کم چې ژوندي الله رب العزت دې په عمرونو کې برکت واچي د رمضان المبارک دا کم برکات او خیر چې الله رب العزت دې نه موږ نه محروموي او الله رب العزت رمضان المبارک دا میاشت په موږ او تاسو باندې بار بار راولي څونه مسلمانان بیماران دي هغوی ته دعا وکړي الله رب العزت هغوی ته شفا عاجله کامله مستمره ور نصیب کړي څونه مسلمانانو څه پریشانۍ نه وي الله رب العزت د هغوی پریشانۍ نه حل کړي بار ملکونو کې چې څونه مسلمانان دي مسافر دي زمونږ دا ورثه دي الله رب العزت د ټولو په حال باندې رحم وکړي که دوی څه پریشانۍ نه الله رب العزت د ټولو پریشانۍ ختم کړي زمونږ د ملک کې د مسلمانانو چې کوم جنگ روان دی الله رب العزت دې په منځ کې روغ وکړي او کفارو چې کوم په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي خدای پاک دوی مخ د ځمکې نه ختم کړي اسلام غالب کړي کفر مغلوب کړي خدای پاک د حرمین شریفینو حفاظت وکړي زمونږ د دینی مساجد او مراکز حفاظت وکړي خدای پاک پیغمبر علیه السلام چې څونه د خیر دعاګانې غوښتي دي په هغې ټولو کې زمونږ او ستاسو حصه وکړي او څونه د شر دعاګانې چې پیغمبر علیه السلام غوښتي دي هغې ټولو نه موږ او تاسو د هغې نه حفاظت وکړي د رمضان المبارک چې څونه خیر او برکات دي هغه ټول موږ ته را نصیب کړي او موږ په هغه خلکو کې مه راولي چې رمضان المبارک میاشت تېره شي د هغې بښنه ونه شي خدای پاک د رمضان المبارک دا روژې زموږ او ستاسو قبول او منظور کړي او دا میاشت په موږ او تاسو باندې بار بار راولي
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا